إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ہوئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا بشير، الصلاة والسلام عليك يا نذير، الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمة، الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. ډیرو معززو مشرانو، همزولو، معشومانو، محبینو، عاشقانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم حاضرینو، عزت مندو، اسلامی اتم میاشت شعبان المعظم نن د هغې اوولسمه ورځ ده. 17 شعبان المعظم او د جمعې مبارکې دا لویه سرداره ورځ الہ العالمین د زموږ او ستاسو د شعبان المعظم او د جمعې مبارکې دغې لوی عظیم سردارې ورځې خیر او برکت نصیب کړي. الہ العالمین د زموږ او ستاسو له د اطاعاتو د فرمانبردارۍ توفیق راکا، خطاګانې سیاکارۍ ګناهونه د الہ العالمین د زموږ او د ستاسو معاف کا. محترمو، زموږ او ستاسو نن موضوع او بیان اول تر اخر پورې یو ډیره اهمه موضوع باندې ارتا مختصر د حضور صلی الله علیه وسلم او د حضور مبارک د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا وی چند ارشادات او دا وی چند اقوال ذکر کوم. الہ العالمین د زموږ او ستاسو له د اورېدو نه پس د عمل توفیق راکړي. زموږ او ستاسو نن موضوع او بیان دا دی چې موږ او تاسو ته به د نیک عمل نه پس چې کله موږ او تاسو یو نیک عمل وکړو، د یو نیکی کار الله تعالی زموږ او تاسو له توفیق راکا، نو د نیک عمل نه پس علماء کرامو داسې کوم علامات او نښې ښودلي دي چې په هغې باندې موږ او تاسو ته پته ولګي چې الله جل جلاله به زموږ او ستاسو دغه نیک عمل قبول کړی. داسې علامات هغه څه دي؟ موږ ته به په علاماتو باندې څنګه پته لګي چې دا یو 2 رکعاته مونځ د فرضو په شکل کې یا د سنتو او نفلو په شکل کې د شپې یا د ورځې د عبادت ما وکړه، یا ما د قرآن کریم مبارک تلاوت وکړه، یا ما ذکر و اذکار وکړه، یا ما صدقه و خیرات وکړه، یا ما بل داسې نیکی عمل وکړه، نو د هغې داسې ممکنات څه علامات دي، څه نښه ده چې مونږ او تاسو ته پته ولګي چې انشاءالله تعالی
الله تعالی بزما دا نیک عمل قبول کړی دا به موږ تاسو ته څنګه پته لګي دا غي په علاماتو باندې ډېرې ګټورې او فایدهمنې یو څو خبرې ورته کوم ګورئ صاحبانو دا یاد ساتئ د نیکۍ قبولیت چې دا نیکی دا قبول ده او بلا شک او شبهه قبول ده د هغې علم صرف اور صرف الہ العالمین ته دی خدای پاک جل جلاله خوښه ده چې د چا عمل او د چا نیکی دا کله قبلی او دا څنګه قبلی او دا څومره قبلی دا د پروردگار عالم دا جل جلاله دا د هغه خوښه ده او د هغه مرضي ده او کنفرم هغه ته پته ده چې دا قبوله ده او دا قبوله نه ده مونږ او تاسو بیا نن داسې د علماو د اولیاو د تابعینو د صحابه کرامو د سلف صالحینو په امت کې چې کوم لوی لوی خلق تیر دي هغوی داسې چند علامات مونږ او تاسو ته ښودلي دي چې هغه علامې کله د نیک عمل لپس په یو انسان کې موجود شي یا د نیک عمل لپس دغه علامې انسان ته ښکاره شي نو علما فرمایي چې مونږه امید ساتلی شو امید الله نه ساتلی شو چې ان شاء الله تعالی دا نیک عمل با دا نیکی با د زما او د ستا د الله جل جلاله په دربار کې قبول وي علامات یشته دی او نخې یشته دی دا هغې زه یو مثال درکوم په اسانو الفاظو کې دا خبرې زما واورئ ټولو نه اول یو انسان نیک عمل وکړه چې هغه هر شی بس هغه نیکی ده که هغه د مونځ او د تلاوت او که د ذکر او اذکار او کمالی او بدنی او هر څنګه لسانی او قولی او فعلی او ورځې او شپې او سفر او حضر او فرضی نیکی او سنت او نفل چې نیکی فقط نیک عملی هغه که هر شی اول نمبر علامه یې څه شی ده نښه چې مونږ ته پته ولګي چې دا نیکی به الله جل جلاله قبول کړي او یو خبر ارته کومه دا یاد ساتئ زمونږ او ستاسو د نیک عمل په معامله کې یو سوچ دی هغه سوچ لږ غوندې صحیح نه دی او هغه سوچ مو دا دی چې زمونږ او ستاسو په نیکیو کې په کثرت او په ډیروالي باندې نظري مقصد مدا دی چې تاسو وایئ چې زه لسو په ځای باندې 20 رکعاته نفل وکړم د 20 په ځای باندې 10 رکعاته نفل وکړم او یو سپاره په ځای باندې 2 سپاره او د 2 په ځای باندې 3 سپاره تلاوت وکړم نو زما او ستا په نیکۍ کې سوچ دا د کثرت دی د ډیروالی دی خو اصل سیز په نیکۍ کې دا کثرت نه دی اصل سیز په نیکۍ کې قبولیت دی فوکس په دې باندې کړل پکار دی زما 20 رکعاته وکړه او هغه قبول نه دی او ستاسو 2 رکعاته وکړه هغه قبول دی دا 2 رکعاته چې قبول دی د زما د 20 رکعاتو نه چې قبول نه دی بهتر دی کثرت دا بعد کې شاید اول سیز دی قبولیت چې قبول شو نو ډیر لږ عبادت قبول
د ډیر عبادت غیر مقبول نه د الله د رسول مبارک په نیز باندې بهتر دی. نو کثرت باندې خیر توجه ورکوي چې ډیر ډیر خو قبولیت طرف ته دهان پکار دا. مونږ استاسو نن سبا صرف خالی تعداد پوره کوو، 2 سپارې مو وی او 20 رکاته نفل مې وکړاو، دومره پیسې ما صدقه شاله ورکړاو، دومره سپارې مو وی او روزانه زر کرتی درود پاک وایم. دا کثرت بات کې دی، اول توجه په قبولیت باندې ورکړه چې رب متعال دا یو نیکی د زمونږ او د ستاسو څخه قبول او منظور کا. وګورئ یو صحابي امام زهبي په سیر اعلام النبلا کې د امام زهبي سے یو سیرت کتاب دی، په هغه کې امام زهبي لیکلی دی د یو صحابي متعلق ابو دردا رضی الله عنه. امام زهبي فرمایي وی چې ابو دردا رضی الله عنه به فرمایل چې اے د حضور مبارک امتیانو، کما تا صرف دومره پته ولګیدا چې الله تعالی زما په منځونو کې او په نیکیو کې او په عباداتو کې صرف یو منځ قبول کړای. ما ته صرف دا پتم ولګیدا چې یو منځ ما الله تعالی قبول کړی دی. ابو دردا فرمایي چې دا د یو منځ قبولیت د زما په نیز باندې دنیا و ما فیها او څه چې په دنیا کې دی، مبارک فرمایي د یو منځ قبولیت ما د پاره دنیا ما فیها نه بهتر دی. دا مخوخ دی چې د یو منځ پته راته ولګي چې قبول دی، د دینا چې رب متعال مال دنیا او چې څه په دنیا کې دی مال هغه راکا. د دینا مدا خبره ډیره خوښه ده چې د یو منځ د قبولیت پته راته ولګي چې الله جل جلاله به دا قبول کړي. او زمونږ استاسو رښتیا خبرې په دې شی باندې زمونږ استاسو داسې خاص فوکس او توجه نه، بس و مې کاو پورا مې کاو ور مې کاو ذکر مې وکاو پته نه لګي. نو لږ غوندې الله تعالی ته لږ درخواستم کوئ د خپل د عباداتو نه پس چې رب کریمه دغه عباداتو له شرف د قبولیت هم ورکړه. خدای پاک زمونږ د غماتې ګوډې نیکۍ په خپل دربار عظیم کې په ډېر څه باندې قبول او منظور کړه. لږ دغه درخواست هم الله تعالی ته وړاندې کوئ. نو اول نمبر علامه یې څه ښودلې؟ اول نمبر علامه دا ده چې کله یو انسان نیکی وکا او هغه که هر قسم نیکی، د قبولیت اول نمبر علامه یې دا ده چې د نیکی نه پس د دغه انسان په زړه کې عاجزي پیدا شي. اول نمبر دا خپل ځان په ټولو مخلوقاتو کې عاجز او کمزور او کمتر او د ټولو نه په اخیرنی نمبر باندې خپل ځان ګړي چې د عبادت نه پس په انسان کې غرور پیدا شو، تکبر پیدا شو او وای ځان ته یې سووي چې یاره زه خو بس دا دنیا کدا قائمه ده او کدا روانه ده نو زما د عباداتو په خاطر باندې روانه ده. خفقه گئمه دا نن سبا چې څومره خلک دي او دا اشته 2 رکعاته نفل به نه کړي یا 2 رکعاته تهجد به یې نه کړي، خو دومره لوی په خپل زړه او په خپلو دماغو کې یو تصور او سوچ که د دومره لویی چې دا لاندې انسانان ورته نعوذ بالله سره نه انسانان ورته نه ښکاري. یو تکبرانه انداز د هغې یو ځان ته کامل او مکمل نسبت ځان ته که چې زه د خدای پاک په کاملینو کې یم او زه یو نعوذ بالله من ذلک زه د خدای پاک په خاص بندگانو کې یم. قسم د الله په ذات چې محمد مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو سجده د الله په حضور کې دنیا ما فیها او چې په دنیا کې څومره مخلوقات دي او هغوی عبادت کړی دی، یو سجدی د محمد مصطفی علیہ السلام نه دغه ټول عبادات بهتر کېدی نشي. یو سجده د محمد مصطفی علیہ السلام
په دغه ټولو عباداتو باندې افضل او بهتره ده یو سجده د عبادت د محمد مصطفی علیه السلام. خو صحابه فرمایي چې حضور مبارک کی دومره عجزي وه چې په خاورو کې به کېناسته، حضور مبارک به مونږ سره میلاوېده، حضور مبارک به مونږ بیمار پرسی کوله، مونږ سره به یې خبرې کولې، مونږ له به توجه راکوله، لاس بم حضور مبارک لورکه تر څو پورې به مونږ نو پرېښودی، حضور مبارک به نه پرېښوده، مخ به رانه نه اړاوه، دوه لاسه به یې راکول، ښایسته خبرې به یې را سره کړې. صحابه کرام فرمایي چې قسم دی مونږ په خپل دور کې محبوب علیه السلام مبارک نه زیات عاجزي کوونکی انسان نه یې لیدلی. خو د عبادت یو سجده یا یو رب ته چې کړی د ټول انسانیت عبادت نه بهتر د الله په نیز باندې. مونږ په تاسو کې خو پته نه لګي چې په یو 2 رکعاتو نفلو باندې څه شی راکې پیدا کېږي. دا نور انسانان دا مخامخ خس که په سر باندې پګړه وي او که ني، که په مخ باندې ګیره وي او که ني، دا سنت دی د مصطفی علیه السلام مبارک یو اضافي شی دی. ډېره ښه خبره چې خو ته به د چا ججمنټ په دې باندې نه کړې چې د پګړی نشته دی او د ګیره نشته دی او دا چې دی فلان دی، داسې به نه کیدی شي د ده په زړه کې خپل رب سره مینه او خپل محبوب علیه السلام سره مینه د ستا نه ډېره زیاته پرته وي. کیدی شي چې ته کوم انسان ته کم ګورې، عام ورته ګورې، الله په نیز باندې هغه انسان د ستا نه ډېر بهتر وي. څه پته لګي د دې خبرې؟ الله څوک خوښ دی؟ الله ته څوک نږدې دی؟ حضور مبارک څوک خوښ دی؟ چې کوم عبادت په تا کې عاجزي پیدا نه که، بس دا یاد ساتئ اول سټپ یې دی دا عبادت د الله په نیز باندې قابل قبول نه دی. دا دیکاوه ده، دا اسې یو شمار دی، بس وده شماره 2 رکاته او 4 رکاته او 6 رکاته بس تیر شو. او ګورې زه یو مثال در کوم. حافظ ابن کثیر رحمه الله کتاب دی البدایه والنهایه، هغې کې دا واقعه ذکر کړې ده. او امام ذهبي سے سیر اعلام النبلا کې دا واقعه ذکر کړې ده د عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه چې هغه 1.5 کال بادشاہت یې کړی دی او په 100 کال باندې چې څنګه صدی پوره شوه دی غریب وفات شو. ډېر په کم عمر کې ویا ځوانۍ عمر کې دی وفات دی. عمر ثانی مرته یې دویم عمر، اسې خو چاته عمر ثانی څوک نه. ډېر عجیبه چې ده به فرمایل چې کله زه وفات شمه او زما په قبر کې کېدی او زما مخ د قبلې نه اوښته او دی چې زه به بدبخته یم، او که زم په قبر کې کېښودم او زما مخ پړقېده او زما مخ قبلې په طرف باندې اوښته یو، تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا بادشاهي به زما صرف او صرف د الله او د هغې رسول د رضا دپاره کړي. او بیا کتابونه لیکي چې کله عمر ابن عبدالعزیز په قبر کې کېښوده د هغه زمانې خلق گواهي که الله په ذات قسم خوري چې مونږ په لاحت کې دومره پړقېدونکی مخ د بل انسان نه و لیدلی څومره پړقېدونکی مخ په لاحت کې چې د عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه. ډېر مختصر ټایم لپاره 1.5 کال، خو څومره عابدو څومره خیال به ساته د رعیت او عاجزۍ ته ګوره. د کور والا و فاطمه په نوم باندې رحمت الله تعالی علیها چې کله د بادشاہت سنبال کا او بادشاہت ورته میلاو شو، د شپې قیام کا الله جل جلاله ته عبادت به یې ډېر دا د شپه او ورځې او لګیا به شپه رونونکی انسان، خدای پاک ته جړېدونکی انسان و. چې کله بادشاهي ورته میلا شوه چې خلکو دا سوچ وکړو چې اوس به پته لګي دا څنګه چې دا عوام الناس په خلکو باندې بیا امتحانات که چې اوس به پته لګي. دا خو اوسه پورې بادشاهۍ کې نو مزې نه وي، غلامان او ملازمین او پروټوکول او مخکې شا او وروستو شا او فلان دا خبرې خو نه وي. اوس به یې پته لګي چې اوس دی څه شی که اوس هم هماغه عمر ابن عبدالعزیز دی او که بدل شو. چې کله دی بادشاهۍ په تخت باندې کېناسته وي چې کور ته راننوته او په هغه زمانه کې به چراغان وو چې دا ټول یې بند کړه، مړه یې کړه
او چې کېناسته په مصلی باندې او خدای پاک جل جلاله په وړاندې یا په چغو باندې وژړل، ډېر یې وژړل. خدای پاک جل جلاله ته وی چې کور والا ورته یې فاطمه د کور والا و اهلیه وه چې نن خو د خوشحالۍ ورځ ده، د بادشاهت په تخت باندې کېناستې ته نن ژاړې. دی څه جواب ورکوي؟ عمر بن عبدالعزیز ورته فرمایي چې مخکې به زما د صرف نفس جواب دی هما چې ما نه به الله جل جلاله پوښتنه کړی زما د نفس په بابت کې به کړی چې تا ځواني څنګه تېره کړې وه، تا عبادت څومره کړی و، ستا مال او پیسې په کوم ځای کې لګولې وې. ژاړم په دې باندې چې اوس راته ټول قوم او رعیت هغه راته میلاو شو، د هغه ذمهداري راته میلاو شوه. څه پته لګي که په ورځ د قیامت باندې خدای پاک جل جلاله زما په قوم او په رعیت کې چې څومره زما ماتحت خلق دي او زما په انډر کې دي، څه پته لګي که قیامت په ورځ باندې الله جل جلاله ما نه پوښتنه وکړه چې هغه فلان سړي حق تا ادا کړه که نه او ادا کړی، هغې ته د خپل ځان رسولی او که نه او رسولی، هغه له د ټیم ورکړه او که نه او ورکړی. زه خو یو ډېر عاجز او فقیر انسان یم، ما نه به کوتاهي هم کېږي، ما نه به کمزوري هم کېږي. څه پته لګي که چېرته په ورځ د قیامت باندې الله جل جلاله د بل انسان په حق کې راونیوم، نو ژاړم په دې باندې چې بیا د الله جل جلاله په حضور کې عمر ابن عبدالعزیز سره جواب نشته. زه به څه وایم خدای پاک ته چې خدای پاک تا خو ماله بادشاهت ته راکړه او زور ته راکړه، بېشک ماله د هر څه راکړي، خو د زما کوتاهي به د زما کمزوري به اگر چې کور والا له دلاسه ورکوي چې نیکانو خلکو، د متقینو خلکو، د صالحینو خلکو معیت، ملګرتیا، مدد دا څوک کا؟ دا رب متعال کا، دا رب العالمین کا. کور والا ورته فرمایي د ستا مدد به انشاءالله تعالی رب متعال رب العالمین به د ستا مدد کا، او داسې بادشاهت به د انشاءالله تعالی چې رب هم درنه رضایي او رعیت او خپل قوم هم درنه رضایي. او ماغه خبره ده چې یو نیم کال پس د وفات شو، خلکو په لاحت کې ولیده چې مخ یې هم د قبلې په طرف باندې و او پړقېدن داسې پړقېدونکی و چې خلکو ګواهي وکړه چې زمونږ په زمانه کې دومره ښایسته مخ په قبر او په لاحت کې د بل چا مونږ نه یې لیدلی څومره چې د عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه دا چهره او مخ ښایسته دی. دغو خلکو له که بادشاهي م راغلی، بادشاهي دغو خلکو عاجزي کړې ده، او دا یې د خدای پاک جل جلاله د طرف نه یو امتحان یې ګڼلی چې دا یو امتحان دی په مونږ باندې راځي. نه دا نن سبا خلکو غوندې چې هغوی ته یو عام غوندې هده میلاو شي، څه ووایم چې هغه ته انسان ورته ښکاري، یو تکبر او د هغوی مخکې وروستو هغوی پروټوکول ته وګورئ، د هغوی خبرو گفتگو انداز ته وګورئ، د هغوی ناستې، د هغوی د ولاړې، د هغوی د میل ملاپ. تاسو ټول د دغې معاشرې خلک یې، دغه خلک تاسو لیدلي دي په یو عام کرسۍ باندې ناس خلک ځان نه یا فرعونیان جوړ کړي دي، او یو محتاج په ظاهره باندې یو کس راشي او په ظاهره باندې هغه ته څه حاجتي مشرانې پکې، سپینګیري پکې، هغو خلکو نه دا پیغام ورکوم زه چې عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه نه نه ستاسو کرسۍ اوچته ده او نه نم تر شان او شوکت اوچت دی، نم تر عبادت او تقوا اوچته ده. هغې خلکو نه دغه سبق واخلئ او زده یې کړئ چې د خدای پاک جل جلاله قوم سره، د الله جل جلاله رعیت سره او خپل قوم سره، د الله بندگانو سره عاجزي په طریقه باندې راځئ، هغوی له احترام ورکوئ، هغوی په سر باندې شفقت لاس دی. دا د عبادت د قبلېدو د ټولو نه لویه نښه دا ده چې د انسان په زړه کې رب متعال فقیري او عاجزي پیدا کوي. دویم نمبر بس تاسو یې په خپل ځان کې ګورئ، په کار ده چې اول یې زه وګورم او بیا یې تاسو وګورئ چې زموږ د عبادات امید ساتلی شو که نه شو ساتلی چې الله جل جلاله به قبول کړي. دویم نمبر چې کومه نښه ده هغه دا ده چې کله انسان عبادت وکړي او نیکی کار وکړه او هغې نه فارغ شي،
د نیکی کار نه پس به نیکی ته شوق شي لکه زړه به پکې تنګیږي نه داسې ونه وایي چې دا نیکی کار ختم شي نن چې نیکی وکړه بیا به نیکی کار ته شوق شي بیا چې نیکی وکړه بیا بیا نیکی کار په طرف باندې سوچ برابرږي چې یو 2 رکعاته منځ مې کړی وی بل منځ به کله راځي جمع به کله راځي ذکر او اذکار مې کړی وی استغفار مې کړی وی تلاوت د کلام پاک مې کړی وی صدقه او خیرات مې کړی وی د نیکی نه پس به نیکی په طرف باندې سوچ راغب وي هغې طرف ته به متوجي او د هغې مثال در کومه صحابه کرام ډیر دي یو صحابي دی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه دا صاحب چې دی ډیر جلیل القدر صحابي دی د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بچی دی او دا د حضور مبارک په طریقو باندې ډیر عمل کوونکی صحابي وو ډیر عمل کوونکی صحابي وو د مبارک د متعلق راځي چې مبارک بچ کله سبعی منځ وکړه په جمع باندې چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په جانماز باندې ناس بو ذکر و اذکار به ک تلاوت به ک درود پاک ناس بو اشراق منځ به وکړه او د اشراق منځ نه پس بچ دی د مبارک عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ امام ذهبی په سیر اعلام النبلا کې دا خبره لیکلې ده بیا بناستو ذکر او اذکار او تلاوت او ماسپیخین منځولا سره هغه د ماخستن پورې بدی مشغول بو چې خلکو تر پختنه وکړه ورته فرمای قربان ستاسو د عبادت دا ډیر زیات ته یو لګاتار دی یو نیکی نه پس مو نیکی دا نیکی نه پس مو نیکی دا شپې مو قیام دی شپې مو تهجد دی ډیر زیات عبادت تاسو کوئ لګاتار چې عبد الله ابن عمر ورته فرمایل رضی الله عنه چې زما ګمان دا راځي چې د الله جل جلاله مال د نیکی او توفیق راکړي نو نیکی نه پس د نیکی توفیق وی چې دا په دې خبره باندې دلالت کوي چې الله تعالی هغه مخکینی نیکی قبول کړي ده نو ماته دومره اندازه لګي چې دا خدای پاک چې مال توفیق راکړي د سبعی د جمع بیا د اشراق د منځ بیا د تلاوت او ذکر او اذکار او ماسپیخین جمع او تر ماخوستن او تر تهجد نو دا ماته داسې پته لګي چې خدای پاک جل جلاله ته دا مخکې نیکی د زما قبول دي او صحابه کرامو ته فرمایي چې د نیکی نه پس توفیق د نیکی میلاویدل دا د دې خبرې دلیل دی چې الله جل جلاله دا مخکې نیکی کار د انسان په خپل دربار کې قبول او منظور ګرځولی دی نو زمونږ استاسو خفه کېږئ مه امام صاحب د جمعات د مازیګر یا د جمعې یا د ماسپیخین یاره زه یم چې دا دویم سلام یې پوره کړی نه چې یو 50 کسان به د دروازې چپړو ځای ته رسېدلي هلته به یا به اللهم انت السلام ومنک السلام کی سړی تقریبا زم د دغې معاشرې فرد ما هم ډېر وخت او مختلفو سفرو کې نورو خلکو پسې هم داسې نه جمع مه کړې ده د مازدیګر او د جمعې چېرته په یو خوا کې ګوټ کې ولاړ یم هسې اندازه زه لګومه چې امام السلام علیکم ورحمت الله چې بیا السلام علیکم ورحمت الله تاسو شیخ بابا ګیټو ګورې دلته به 100 کسان ولاړي هلکه دا خو یو بوج خو نه دی که نه یا داسې څه د خدای پاک طرف نه زما او ستا باندې ټیکس دی چې بس سلام وګرځاوه ورته لړم که دا الې وایله نه داسې نه ده که نه دا خو اهتمام دی دا خو تا عبادت وکړه جماعت لرالې ځان د ستړی که مونځ د وکړه اودس د وکړه قیام د وکړه رکوع سجده د وکړه خدای پاک ته د جل جلاله ته د سر کېښوده لکه خدای پاک جل جلاله ته ووایه ستا رب دی ته یې بندی تاسو ټول الله په ذات باندې قسم چې په الله تعالی باندې ډېر ګران یې الله سره ډېره مینه ده تاسو ټول یې بندګان یې لږ ورته ووایه چې خدای پاکه دا ماته ګوډه نیکي مه وکړه نو خدای پاکه پاڅم خو راله قبوله یې کړې شرف د قبولیت وله ورکړې لږ داسې هم پکار ده دا صحابه کرام مبارکان بناستو او خدای پاک جل جلاله باندې به چې دا خپل نیکي تر څو پورې قبوله کړې خو نه وه که نه صحابه کرام مبارکانو به دغه زارۍ الله تعالی ته کړې چې خدای دا مونځ مه ضایع مه کړې دا شپې عبادت مه ضایع مه کړې دا درود پاک مه ضایع مه کړې دا د قرآن تلاوت مه خدای پاکه ضایع مه کړې هغوی ته دا پته وه که یو نیکیم د زما او د ستا د الله په حضور کې قبوله شوه
ان شاء الله د یو نیکی بم د الله په حضور کې شفاعت کا ځان سره به ان شاء الله تعالی جنت لبوزي چي دریم علامه ارته بیانوما دریم علامه یادا د عبادت د قبلېدو چې مونږ الله تعالی نه امید کولې شو چې عابد سړی زړه به نرمي د عبادت نه پس به د انسان په زړه کې نرمي پیدا کېږي نرم مزاج والا زدا نه وایم چې په وخت د ضرورت کې بم اغل غوسه نه ورزي نه په وخت د ضرورت کې دا خو فطرت ته انسان له غوسه ورزي خو مجموعي توګه باندې چې د هغه روزمره یا د میاشتې ریزلټ یا د شپږو میاشتو یا د عمر ریزلټ تر وباسي نو هغه په فطرت او مزاج کې با د عبادت نه پس به نرمي راځي مزاج به نرم شي او داسې به نرم شي چې سترګو نه بیا اوخ کیږي الله طرف ته به رجوع کا او دا غیم یو مثال در کومه ډېر خوندور مثال دی دا واورئ امام ذهبي په سیر اعلام النبلا کې او البدایه والنهایه کې حافظ ابن کثیر رحمهم الله یو صاحب ذکر کړی ډېر مشهور تابعی دی څوک یې تابعینو کې شماري تقریبا وفات المتوفى 187 هجری امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د زمانه سره دی فضیل ابن عیاض چې دا په ابتدا کې دا رهزن ډاکو دا په خلکو ته په لار کې ناستو او شوکې بیکړي یو قسم تر نو پاتې یو ډیر بدعملاو بل طرف ته دا انسان روانو دی امام ذهبي سے ډیر لوی صاحب دی په خپل باندې اغلی کی وی چې اوزل فضیل رحمت الله تعالی علیه چې اوس یو ډیر لوی محدث او مشهور تابعی دی او د اولیاء په صف کې ګوره امام شافعی فرمای فضیل ابن عیاض من الابدال امام شافعی سی قول دادی چې فضیل ابن عیاض دا د ابدال نو په اولیاء کې یې مرتبه ده ډېر نیک سړی تیر دی د یو ځل اراده وکړه چې د یو کور ته اورواوړي او یو زنانه سره نعوذ بالله من ذلک یو زنانه سره بدفیلی وکړه اول له ور سره ترتیب برابر کړو خو چې کله دای په کور باندې راوړي نو په دغه کور کې یو صاحب د قران مجید تلاوت کا او دغه ځای تلاوت کا چې الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله دغه آیات مقصد یې دا دی چې اے مؤمن مسلمانه اوس وخت نه دی چې زړه نرم شي دا اوس وخت نه دی چې الله ته څه وکړي الله ته رجوع وکړي د قران ترجمه آیات دا چې آیا دا اوس وخت نه دی چې الله نه ویریږي توبه وباسي چې کله دا آیات دغه صاحب واورید نو ګوره آیات د قران پاک اوریدل دام عبادت ته او ویل دام ثواب او عبادت ته او د عبادت نه پس چې د انسان په زړه کې نرمي راشي دغه عبادت د الله په حضور کې قبول او منظوري نو چې کله د آیات واورید داریک یې په زړه کې خدای خبر چې څومره په اخلاص باندې به اوریدلې څومره په ادب باندې به دغه آیات ته وګي خدای نو چې کله دا واورید نو څه आवाज یې وکړ بلا یا رب دا یا आवाजو بلا یا رب قد آنا بلا یا رب قد آنا از ما ربا ولنا فضیل زړه نرم دی هم دغه ټیم دی یا الله چې د فضیل زړه نرم شو او د مبارک فرمایي چې هغه دیوال نه زبیر تر واپس شوم راکوز شوم الله جل جلاله په طرف باندې لاړم رب ته رجوع وکړه دومره مقام الله جل جلاله لورک چې امام عبد الله ابن مبارک په خپل د امام اعظم ابو حنیفه ډایرک شاګرد دی ډیر لوی محدث دی ډیر لوی فقيه دی ډیر لوی ثقه انسان دی فضیل ابن عیاض دومره نیک سړی شو چې عبد الله ابن مبارک فرمایي چې زمون په زمانہ کې خپل زمانہ یادې زمون په زمانہ کې د فضیل ابن عیاض نه زیات جوړیدون کا انسان الله تعالی ته بل هیڅ څوک نو پزما کا باندې دا هغه د قران کریم مبارک هغه عبادت ته چې هغه وګي کې خود په ادب او په احترام باندې او د زړه نرم شو او دا هغه د زړه نرمۍ نه پس خدای پاک جل جلاله په طرف باندې رجوع کړه او داسې شخصیت لري نه جوړ شو
چې امام شافعي صاحب خبره چې د خپل وخت په ابدالو کې وو په لوی لوی اولیاو کې د هغه شمار دی او بیا د حدیث او علم زده که لوی محدث ترې نه جوړ شو. خدای پاک جل جلاله یې دا وروستنۍ زندګي مخکینۍ دپاره کفاره وګرځوله او الله جل جلاله ورته بخښنه او معافي وکړه. اخرنۍ چې کومه علامه ده هغه اخرنۍ مختصر ورته کومه هغه دا ده چې د نیکۍ د قبلېدو اخرنۍ علامه دا ده چې تا به ګناه سره په زړه کې نفرت پیدا کوي. کله چې د عبادت نه پس پتا کې عاجزي پیدا شوه، د عبادت نه پس ستا په زړه کې نرمي پیدا شوه، د عبادت نه پس د نیکۍ نه پس د نیکۍ ته شوق وشو، او څلورم نمبر د عبادت نه پس د ګناه سره نفرت پیدا شو، ګناه نه کرکه کوي. کرکه علما فرمایي دغه څلور علامې د دې خبرې علامې دي چې دغه نیکی به ان شاء الله تعالی الله جل جلاله په خپل دربار کې قبول کړي. او حسن بصری رحمه الله یو ډېر لوی صاحب تیر دی، دام ډېر جړېدونکی انسانو. یو ځل دی مبارک بره په کمرې په چت باندې ناست دی. حسن بصری رحمت الله تعالی علیه د الله جل جلاله عبادت کا او ژاړي ژاړي چې دومره وژړل چې د کمرې د چت د پرنالې چې کومه پرناله ده ناوګۍ ده چې په هغې کې اوښکې را روانې شوې چې لاندې یو کس تېرېده او مخکې زمانه کې به داسې وي چې خلکو به د کوټو په چتونو باندې او دس ماتاوه او دسماتي دپاره به بره خواته دا مشران موجود دي، ځمکې نه وي ځایونه نه وو، بیا به راکوز شو نو لاندې کس تیریږي او دا د پرنالې دغه اوښکې په ده باندې ورتوی شوې نو هغه هم چې دی سحر جمې ته اواز یې ورته وکړه، ای بره صاحبه څوکې دا اوبه پاکې دي که ګنده دي؟ زم عبادت ته روان یم، یعنی بول دي که بل شی دی؟ ما ته ووایه چې زه خپل ځان پاک کړم، دا کومې اوبه دي؟ حسن بصری رحمت الله تعالی علیه له بره نه اواز ورکړه چې ای صاحبه خپل ځان ووینځه، دا د ګنده انسان د ګناهونو ډکې ګنده اوښکې په تا باندې روانه. داسې یو عاجزي د دغو خلکو تاسو وګورئ څومره لوی لوی غرونه تیر دي د تقوا او د تقوادارۍ او د نیکملتوب. والله مونږ تاسو سل کرته یو ذکر وکړو ځان رانه ورک شي، یو دوه رکعاته وایو چې ګوندې دا ټوله دنیا زما د ذکر د وجې نه آباده او قایمه ده. مونږ ډېر غریبانان او سیاکاران خلک یو. نو حسن بصری صاحب ډېر لوی سړی دی، یو صاحب ول راغی ورته فرمایي قربان مونځ کړم عبادت او ګناه سره مې نفرت نه پیدا کوي. د جواب ته ګوره څنګه جواب ورکوي، مونځ کوم او ګناه سره مې نفرت نه پیدا کوي، هماغسې ګناه کوم. وی چې حسن بصری ورته فرمایي چې بچی تا مونځ کړی کله دی؟ تا مونځ نه یې کړی، یو وی عبادت یو وی عادت. تا به عادت کړی خو د مونځ په شکل کې به د چرته د الله عبادت نه یې کړی. تا مونځ کړی کله دی چې ته وایي چې زه مونځ وکړم او زما ګناه سره نفرت نه پیدا کوي، هماغسې ګناه کوم. ورته فرمایي بچی چې په کومه ورځ باندې د مونځ وکړه که نه مونځ څه ته یي، او په کومه ورځ باندې خدای پاک دا عادت او په عبادت باندې قبول کړ، د هغې نه پس به د بیا په زړه کې ګناه سره خامخا نفرت پیدا کوي. او ورته فرمایي بچی زما نصیحت واوره چې کله د مانځه نه پس ګناه سره نفرت پیدا شو، دا د دې خبرې دلیل دی چې دغه مونځ د الله په دربار کې د ستا طرف نه قبول او منظور دی. ځکه چې قرآن کې آیات یې ورته وفرمایل ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، دغه مونځ انسان د بدو نه منع کوي. نو اوس که یو انسان یې چې ما خو 100 کاله مونځ کو نو تا مونځ نه دی کړی، مغه حسن بصري صاحب خبره ورته وکړم ما او تا مونځ کړی کله دی؟ مونږ خو عادت کوو، مونږ او تاسو خو صرف ودرېدل او ټیټېدل او پاڅېدل دي، بس یو عادت دی. الله تعالی دې په عبادت باندې قبول کا. او چې کله ما او تا مونځ وکړه او په صحیح طریقه مو وکړه، هغې نه پس به ان شاء الله تعالی په زړه کې ګناه سره نفرت پیدا کوي. او چې کله د عبادت نه پس په زړه کې ګناه سره نفرت پیدا شي، دا د دې خبرې دلیل دی چې الله تعالی په حضور کې زما او ستا مونځ قبول او منظور دی. نو دې وجې نه صاحبانو کثرت د نیکیو دام ښه شی دی چې زه ډېرې نیکۍ وکړم، خو لږ غوندې فوکس او توجه یې په قبولیت باندې هم ورکوئ. اصل شی قبولیت دی چې نبی علیه صلات وسلام ولې فرمایي لږ عبادت کوه، لږ خو سم یې کوه او همیشه یې کوه. دا بهتر دی د هغه ډېر عبادت نه چې هغه سم هم ني او یو ځلي
ګوره دوام دا ښه شی دی خو په صحیح طریقه باندې او د هغې نه پس یې لږ خدای پاک جل جلاله ته یادویم چې خدای پاکه دا عبادت هم قبول کړي. نو اصل شی دا د نیکو کثرت نه دی، اصل شی د نیکو قبلېدل دي. خدای پاک جل جلاله د زمونږ او ستاسو جمله نیکۍ عبادات ذکر و اذکار دا هر څه د خدای خپل رضا دپاره وګرځئ او خدای پاک جل جلاله دا شرف د قبولیت له ورکه. الله تعالی د مونږ حال باندې رحم او کرم وکړه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یو کرتی په حضور مبارک باندې درود پاک وایي.